ګرانو کتونکو الب خان شیرپو یم. الب خان شیرپو د خپل وس مطابق د دغه بېوسه خلکو سره خپله مرسته کوي. خو دا نن چې زه کومه ویډیو کوم د تېرو څلور نیمو کالو راسې مسلسل د دې خلکو سره زمونږ واسطه روانه ده. اوس خو تاسو ته دا سړی ښکاري د دې د سینې بیمار دی، د زور کار نشي کولی. د ده په دې زوی باندې الحمدلله الب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د 14 لکو نه زیاتې ولګولي. دا هغه بلاک والا دی. بیا چې کوم دی نو یو اپریشن وشو، د هغه ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوو په علاج کې چې هغه پې لږ ورسېده. د ده دا غوښه د ده ټول بدن نه چې کوم دی نو غوښې کټ شوي دي او د ده په دې سر یې ښودلي. زه دې بچي سره په ډبګري ګارډن کې ما په خښته باندې شپې کړي دي، په خښته به مې ځان ته یې ښودلې وه. 3 شپې ما دې سره تېرې کړي. دا زما د پراجیکټ ډېر غټ د فاونډیشن غټه مسله ده. اوس بیا چې کوم دی نو د ده سرمن ډاکټران ورته وایي چې خرچه پې راځي. نو په دې دغه کې یو سړی ځان له په 2,500 3,000 باندې وړو بوری والي او که نه علاج معالجه وکړي. څه وایي درته ډاکټران نوم دې څه دی؟ ما التاب نوم دی او ډاکټران راته وایي چې لکه موږ ته مخکې ویلو خو زموږ سره وس نه کېدو او دغه اپریشن چې ده کوم دی نو دا په صحت کار نه کېږي او په دې راځي روغ 4 لک روپۍ لکه پوکاڼې هم راغواړي اپریشن او وغیره. نو ما ته زموږ خو دا وس نه کېږي او ما ته بله ویل چې الب خان له لاړ شي. بیا ورته وویل چې د اپریشن دسته کېږي ګورې سلمن چې لګېدلی په توم نه اخیستل شوی دا سلمن بیا ضایع شي، بیا به دوباره د اپریشن اوس یو اپریشن دی او بیا 3 اپریشنونه کېږي. په صحت کارډ هم دې کې څه وکړل؟ په صحت کارډ کې بس بدله موږ یو اپریشن کړی دی نه خو بس سیټ شو ګزاره. هغه وایي چې لکه د پوکاڼۍ ته تکمیلېږي لکه دا پتون یې سرمن اخیستې ده دا ضایع کېږي. د ده سرمن شاته تښتېدلې ده نو دې پوکاڼو سره به سرمن دې مخې ته راشي او دې به ټیک شي الله په فضل باندې. خو دا 4 لک روپۍ غواړي. ما ورته 4 لک روپۍ مو خو دیاړي کوم دغه 800 کله وي او کله نه وي. بله زه تللی یم ډاکټر له ما سره لاس ګاډۍ او سجمنډی کار مې پرې کړ په 3,500 روپۍ مې ده لپاره خرڅه کړه او دله مې پټۍ مټۍ راواغېست یار یو شي او دا کرایانې مو لګولي چې په لار راتلم بس ټولې 300 روپۍ را سره پاتې دي. صحیح څه ویې ته بدل په دې بس دا دغه یم چې ما سره څوک خلک داسې مرسته وکړي ما له علاج کې زما را عضوي علاج دې وکړي. هران اوس کال یې پوره شو بیا یې اپریشن دغه ناکامیابه شوی دی. مخکې دې پټۍ لرې شوي اوس پې بیا راله نن 3مه ورځ د پټۍ پې لګېدلې نو سر نه ډېر زیات تنګي چې بس دا اپریشن یو شي زما نور هېڅ هم نه وي. خو چې د اپریشن ما له کوټار څه خرڅ کړل پردې خدمت کوم دغه کومه زما له دې زوی چې علاج وشي دا ډېره ده راله. ښه ګرانو کتونکو په دې ماشوم باندې زمونږ په ذریعه باندې څه د 14 لکو نه زیاتې ولګېدې. بعضې ډاکټرانو نه په دې ګیلهمن دی ما چې یو علاج باندې نه پوهېږي نو پیسې هسې ما اخلی چې یاره دا یا ټیکېږي یا نه ټیکېږي. بیا دا یو کال چې کوم دی نو دې ډاکټر چې دا کوم ورسره لګیا دی نو خدای دې د دې عزت وکړي هغه خپل ښه پوره کوشش کوي. خو اوس د صحت کارډ خبره ده نو بس یو اپریشن وشو نو صحت کارډ ختم شو. نو هغه قصه خو هغه ټیم کې صحت کارډ نو چې کم 3 کاله پې ما دغه کړو دا خو لانې راغشتې دی ته ګیتري دوایانې او به دا مستې نشته. صحیح ده. موبایل نمبر دې څه دی؟ دا ګرانو کتونکو نیغ په نیغه ورسره رابطه کولی شي 0316 57 54 970 کنه په دې ورسره رابطه کولی شي. ښه او په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی دا واله دا د یو ورور طرف نه چې کوم دی دا چڼه ځان سره ونیسه دوا ورته کوه او دا چې کوم دی نو دا چاولي ځان سره ونیسه دا دوا ورته کوه او دا د تحریک لبیک لخوا چې کوم دی دې کې کپړې هم دي وچه سودا هم ده چیني هم دي پکې دال هم دي پکې. ډاکټر محمد شفیق صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې موږ سره په دې دغه کې ډېر زیات کومک وکړو. سیلاب ځپلو سره هم کومک وکړو په دې دغه کې موږ سره ډېر زیات کومک وکړو. خو دا ماشوم خپل بچي وګڼئ ضرور ورسره مرسته وکړئ ضرور ورسره رابطه وکړئ. تنګول مه کوئ بې ځایه کال ورته مه کوئ. دا د غریبۍ د وجې چې کوم دی دې نه پس 2 بچي مړه شو. بالکل 3 بچي مړه شو. ښه مطلب بس بیماري پې راشي چې بس اچانک یې بس یو شي او بس دونه پیسې وي چې هغه په هسپتال کې ورکړو چې راشي نو به د غریبۍ لاسه ګډوډ شي رانه 3 پکې دا مړه شو. نو ضرور ورسره کومک وکړئ ضرور ورسره مرسته وکړئ او د الله پاک لاک لاک شکر دی چې داسې قسمه خلکو پړم سارمان نشته خپل هم ښه پوره واس کړی دی
خو دا تاسو ته په دې ګرانه ګرانۍ کې اوس پاتې دي نو تاسو ورسره مرسته وکړئ. ډېره مننه.